سلامونه په خیرونه ګډ مارنینګ او سحر مو په خیر څنګه جناب تاسو ټپ ټاپ په مزه کې لیدونکو زه په مزه کې بالکل نه ښکارم خیال چې اگر رس پر رس باندې زما طبیعت دونه خرابېږي زما اواز مې تاسو اندازه کېږي خو آی هوپ چې تاسو به ښه وي ځکه د یخنۍ چې کوم سلسله ده هغه رس پر رس زیاتېږي او کومې سیمو کې چې واورې کېږي نو هغلته د واورو د وجې نه چې کوم دی نو ډېره زیاته یخني ده او زموږ د اسلام آباد او پېښور او دې ځایونو کې چې کوم دی نو یو خو یخني ده د هغې شدت زیات دی بل د هغې سره چې کوم دی نو ګرد ډېر زیات دی او بیا په هغې کې دا وایرل انفیکشن چې کوم د مرۍ والا دی او کوم چې د تبي دي کوم چې زکام دی هغه خلک ډېر زیات خرابړ کی بشمول زما ډېر زیات خرابي کړې ده سو میډیسن ما شروع کړی دي خو ماته لګي چې دي کې د ریسټ ډېر زیات ضرورت دی ځکه چې اوس کوم وایرل انفیکشن چې دا زما دویم ځل چې زاغه چې د تیروما نو یو سیس دی کې لاست ټایم ما دا کړی چې کله ما میډیسن شروع کړ نو ما ویل چې انټي بایوټیک اخلم دا ولې زه دې سره ټیکېږم نه هغه ډاکټر وی چې د دې د پاره به ته اټ لیست 3 ورځې بیډ ریسټ کې نو بیډ ریسټ چې او هغه واقعي ما خو 3 ورځې نه ما خیال ما یو ورځ نیمه ریسټ وکړو او زما چې دی نو طبیعت بالکل ټیک شو نو نن سبا چې کوم وایرل انفیکشن د هغې نه بچ کېدو دپاره زیات کوشش کوئ چې تاسو لیمو چې کوم دی خپل خوراک کې ډېر زیات شامل کړئ مالټي نن سبا سیزن دی مالټي چې دی هغه هم ډېر زیات ښې دي د دې دپاره نو ویټامین سي چې کوم خوراک کې وي هغه زیاتره کوشش کوئ چې زیات اوس کې یخني ده نو یخنۍ کې اکثره خلک اوبه کم څښي نو اوبه لیکوډ چې کوم دی هغه ډېر زیات هلی او زمونږ ستاسو چې کومه قهوه ده یو هغه ټي بیک والا قهوه د هغه نه کومه چې ستاسو هغه پېښوري قهوه چې ورته وایي پاڼو والا نو هغه هم تاسو کولی شئ چې لږ لایټ کلر کې هغه هم تاسو څکئ یا ګرمې اوبه چې دی زیات څکئ یخ اوبه چې دی هغه اوایډ کړي یخ اوبه څوک دونه سکیم نه خو ظاهره خبره چې موسم دومره زیات یخ دی نو عام هغه چې موږ چې روم ټمپریچر والا اوبه چې کوم دي نو هغه هم لږ یخې نو که لږ یشېدلې یا ګرمې اوبه څکئ که نه نو هغه هم ډېره زیاته فایده کوي سو زما ته ښکاري چې زما بیا چې کوم طبیعت خرابېږي نو هغه ما خیال چې زه ریسټلس یم ارام مې دومره نشته نو ما خیال دغه یو وجه ده خو انیویز هغه وایي که نه چې زموږ جواب یې داسې دی چې طبیعت ښه وي که خراب وي خو داسې چل دی چې سهار سهار باید موږ راشو ځکه چې موږ ته معلومه ده چې تاسو به هم پښتون ته ناستئ سهار لسونه تر 11 پورې موږ غواړو چې موږ ستاسو لپاره هره ورځ ځینې میلمانه راوغواړو همدغسې نن چې کومه ورځ ده په دا زموږ د هیلث ډے ورته وایي یا د هیلث ورځ ورته یا صحت ورځ ورته وایي ځکه چې په دې ورځ باندې موږ ډفرنټ میلمانه راوغواړو هغې سره په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوو لیدونکو همدې سره زما د شمع پخلي طرف ته دې دپاره موږ سره مرسته کړې ده شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل جوړولو والا اور جناب شازیہ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ډېر ناجوړ لګې او یس ما خو څونه ټمپریچر ټوله شپه نه دی کم شوی اور ما ته اوس ټمپریچر دی خو اوس پاته ښکاري لږ غوندې کم دی ځکه بیګا خو ټول شپه چې دی نو ما داسې لګېدو چې بس بالکل باډي مې ډېر زیات خوږې ده اوس لږ ګزاره بند شوی دی آرام نه کې تاسو آرام نشته دی تاسو ته پته ده خیر نن به موږ جوړو بریډ پوټیټو سټکس اینڈ میکرونی ایپل سیلډ بریډ پوټیټو سټکس ته تاسو ته لپاره پکار دی اته نه بریډ پیسونه हाफ kg आलूगान पकार दे यो टीस्पून मालगा पकार दे यो टीस्पून चिकन पाउडर और 2.5 टीस्पून मूंग ता पकार दे चीज़ पाउडर द चीज़ के दे खिस्ता टेस्ट राजी और हाफ टीस्पून मूंग ता पकार दे स्पिन मर्च के हाफ टीस्पून सुर मर्च के और यो चुटकी हल्दी द्रे अगे मूंग ता पकार दे यो बाउल मूंग ता मैक्रोनी पकार दे और यो एप्पल या 2 एप्पल आहिस्ता सुखा का पारे दे और यो न 2 कप मूंग ता पकार दे शमा कुकिंग ऑयल के ज़का چې دا ډېر لایټ کوکینګ آیل دی چې دا ستاسو زړه باندې نه راځي چې د کې تاسو څه شیزونه زړه باندې نه راځي نه مطلب ستاسو زړه نه نیسي که نه وړې هغه په زړه باندې ودرېږي نو داسې ځکه موږ دې کې فرای کوو او د دې ریسیپي دا دی چې مخکې موږ د بریډ چې دی دا به موږ اوبو سره نرم کوو چې اوبو سره دا نرم شي بیا د آلوګان اوبو سره څنګه نرم کوي آیا دا اوبو کې اچوي نه لږ اوبو د بریډ باندې لګو او دا سه لاس باندې پریس کوو او بیا چې آلوګان دی هغه مونږ میش کوو او د پیسټ په جوړو هغه کې دا ټول مسالې به اچو او دا آلوګان چې دی دا بریډ کې مونږ لګو او بریډ کې چې لګو بیا بریډ مونږ فولډ کوو هغه مونږ اگو کې او بیا میدا کې هغه ډپ کوو هغه به مونږ شمع کوکینګ آیل کې به فرای کوو او چې میکرونی ایپل سیلډ دی هغه مخکې مونږ دا میکرونی چې دی دا مونږ اوبو کې وشوو
بیا هغه کې هغه وباسو او هغه یخ کوو. هغه میکروني کې بیا د سیلډ مونږ ورکوټه پیسونو کې کټ کوو. دې کې یو آلو هغه مونږ ورکوټه پیسونو کې کټ کوو او میکروني اپل او آلو چې دی هغه کې لږ شانته یو چټکی مالګه او یو چټکی چې دی کنه هغه تور مرچ کې مونږ به اچو او هغه میکس کوو او یو نه 2 ټیبل سپون چې دی هغه مایونیز میکس کوو. نو هغه زمونږ سیلډ به جوړ شي. بیسیکلی دا بریډ پوټیټو رول چې دی کنه دا ماشومان دا لنچ باکس د پاره دا رول لیک سټیک بریډ پوټیټو سټیک سوري بریډ پوټیټو سټیک د ماشومان لنچ باکس د پاره ماخام چې د پاره او چې تاسو میزبانه راځي د کې دا د ویجیټیبل هم دی ایګ هم دی بریډ هم دی دا یو کمپلیټ میل دی کنه. نو میزبانو د پاره ماشومان د پاره دا ډېر ښه شیز دی. زبردست بالکل. اور مېلمنو د پاره خو د وسیم ماشومان چې دا سيزونه زیات خوښوي کنه نو هغه دار چې که تاسو لنچ باکس کې غیله ورکې نو هغه لنچ باکس په ختم کی مطلب دا بنی چې تاسو او د کې چې تاسو ویجیټیبل میکس کې مټر یا گاجرونه نو ماشوم ته ویجیټیبل هم ملاو شو ایګ هم ملاو شو خاله کدي کې د لګانو سره تاسو چې کوم دی گازر هم میکس کولای شي. خالی آلوګان اچوم او د چیز پاوډر خو دا تاسو مرزي باندې دی تاسو مټر هم اچول شي گازر هم اچول شي څه شي تاسو په کار دی هغه د کې اچول شي تاسو. دا تو چې دا الوګان تاسو یې شولې دي او دا ما یې شولې دي نو دې کې چې کومه سبزی اچول کېږي د خپل خوښې مطابق څنګه تاسو نو هغه به یې شوي بیا هغه یې شولې دي بیا به موږ هغه توړې سره دا به میش کوو او هغه د بریډ باندې لګاو دا رول جوړو. ډېر ښه صحیح ده. لیدونکو شازي خپل کوکینګ شروع کړي بغیر کوټه شاد دبالو بیا واپس را ستنه کېږو موږ سره بدلته مېلمانه ناست وي. چې یو ځلې بیا ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته. لیدونکو شکر یو داسې مرض دی چې ورځ پر ورځ موږ ګورو چې زموږ په چارپیچل کې یا په ټولنه کې د دې مریضان زیاتېږي او موږ مخکې په دې باندې زیات پروګرامونه کړي دي او زموږ مقصد دغه دی چې ځینې خلک چې کوم دي څنګه چې دا بیماري زیاتېږي نو ځینې خلک وایي چې شوګر خو هغه فلاني کس ته مو هغه شوګر سره چې کوم دی هغه انسان ته دومره نقصان نه رسېږي او بس لږ ډېر پرهیز به کوي یا به دې سره واقع یا دا دونه خطرناک مرض نه دی. ما خیال دی چې زموږ د خلکو هغه مسپرسپشن دا دی چې هغوی دا خبره کوي چې کوم مرض چې کوم دی لکه د هارت اټیک غوندې یا داسې نورې داسې مریضي چې کومې دي هغه چې تاسو په بیډ باندې غورځئ یو دم سره نو هغوی وایي چې دغه زیاتې خطرناکې دي شکر یا شوګر چې کوم دی نو دا دونه خطرناک خبره نه ده. خو بیا په دې ټاپک باندې ډیټیل کې خبرو مقصد زموږ دا چې موږ تاسو ته دا اویرنس درکو تاسو په دې باندې پوه کړو چې شکر یوازینی داسې مرض نه چې تاسو په شکر کې شکر تاسو خیال ونه ساتئ یا د شوګر تاسو خیال ونه ساته هغې سره بلا داسې ډېرې بیماریانې دي چې هغه موږ تاسو ته کېدلی شي. صحیح ده. په دې باندې خبرو کولو لپاره موږ سره ډېر محترم میلمه دلته ناست دي ډاکټر مطیع الله خان صاحب. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ. ډېره مهرباني تhank you so much. ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو ما څنګه چې ویلې زموږ د ډېرو خلکو دا سوچ دی وایي شکر څه دی شکر چاته یې خو ګرځي کار کوي دا کوي نو هغه دا ډېر زیات لایټ اخلي خو موږ مخکې دې باندې پروګرامونه کړي دي او که تاسو موږ ته لږ بیا ایکسپلین کړئ چې د شکر څو قسمه دي ځکه چې په خوا به موږ دا ویلې چې ستاسو عمر زیات شي نو بیا تاسو شکر کیږي یا تاسو په فیملی کې څه هیسټري وي نو بیا کیږي خو اوس موږ ماشومان هم ګورو چې هغوی ته شکر کیږي داسې پریګننټ ښځې دي چې هغوی ته شکر کیږي نو که لږ د دې اقسامو باره کې موږ ته وایي. ستا ډېر مهرباني نجیبه تا زه مدو کوم په د اثار په پروګرام کې او تا ډېر زبردست خلاصه وکړل په شروع کې دې ته موږ وایو شکر چې کوم دی ډایبټیز دا یو سایلنټ کلر دی خاموش قاتل تا بالکل زبردست مثال ورکړي د سینې درد وسی د زړه ناروغي وسی موږ ډاکټر لزو په شکر کې په شروع کې یو علامات هم نه او دا د دې درګردو زیاته خطرناک خبره ده چې د علامات نه لري او د وینه پر رقم د دیمک پر رقم د دروازه خوري چې هغه وخت بالکل حالات خراب سي نو بیا د دروازه ماته سي بیا د پزام پوسي چې اوس په ځای علاج کوم نو شکر ورچش توای شوګر په وینه کې د شوګر د شکر مقدار د یو حد زیات سي و دې ته شکر وای نجیبه دا موږ څه خوراک کوو په دې کې کاربوهایډریټ نشاستای دا په معده کې هضم سي او دغه بعد بلډ لزي دا د شوګر په بیسیکلی د شوګر په فارم کې دا وخلیو له وسلز لورځي د دې لپاره انسولین پکاري یا په شوګر کې د انسولین یې نه
د پنکریاز یا د لبلبې څخه دا جوړیږي نه یا بیا دا کار نه پر کوي پر دا سیلز ته دننه ورتلی نه سي د انسولین ريزिस्टنس د وجې چې ملټیپل د دې وجوهات دي چې موږ به خبره وکړو په دې باره کې نو دا د وجې څه کېږي چې په بلډ کې لیول یې زیات سي کم ځایو کې چې زموږ په کار دی په سیلز کې دننه هلته نه وي نو تکاوټ او چړچړپن کمزوري وزن کمېدلې مګر چې په کم ځایو کې زموږ نه دی په کار لکه نروز د خپې دردونه ورته کوي د سترګو وشاته پردې لځي ګردې لځي زړه لځي هغه ځایو کې چې زموږ نه دی په کار په هغه ځای کې د کمپلیکیشنز کوي نو یو خاموشه ناجوړې ده چې په آهسته آهسته د بدن هر اندام هر ارګن ته د اثرات رسي غلط اثرات رسي او ډیر خطرناک حد پورې د دې پریوالنس هم زیات شو لکه تا خبره ډیر شوه چې مخکې به موږ اورېده په 40-50 خلکو کې دي اوس پارچا کې دي بالکل دا پاکستان کې دا ټایم په څلورو کې و یو کس ته شکر دی او تقریبا 33 میلیون د دې دا مطلب دی 3.5 کروڑه خلکو ته په پاکستان کې شوګر دی نو دا ډیر زیات سو ډیر سیوا سو شل کاله مخکې که څومره وو پاکستان پر 12-13 نمبر باندې او اوس پاکستان پر 4 نمبر باندې نو دومره زیات روان دی دا قسمونه باندې موږ وګورو چې لکه دا قسمونه د دې بیل بیل دي په بنیادی طور په دې کې 4-5 قسمه دي په دې کې چې ټایپ 1 ورته وایي هغه په ماشومانو کې دي نه یا په ځوانانو کې ټایپ 1 دا مطلب دی چې په ټایپ 1 کې پنکریاز یا لبلبه د سره سره انسولین نه جوړوي نو د اوله سره سره مریض ته علاماتي میتیازي زیاتې ورته راځي او تنده زیاته ورته وزن یې کمیږي د اولې ورځې څخه دغه مریضانو ته د انسولین ضرورت دی دې ته ټایپ 1 وایي دا 5% په دا ګرد سپیکټرم کې د دې 5% حجم دی د درګردو زیات څه کم حجم دی دا ټایپ 2 ډایبټیز ورته وایي دا 90 یا 90% حجم د دې دی درګردو زیات دغه والا دی او موږ د دې په باره کې خبره کوو او دا درګردو زیات پریوالنس هم د دې دی درګردو زیات په ملک کې زیات توپ کې روان دي هم دا دی د موټاپې د وجې څخه کېږي هم دا ټایپ 2 ډایبټیز دی سو ټایپ 1 او ټایپ 2 علاوه بیا حمل والا ذیابطیس جلا دی دا یو ټمپرري شوګري چې په دریم ټرایمسټر کې یا مطلب په اومه میاشت کې دا شروع سي او هغه ښځو ته چې د موټاپې مسله لري یا په خاندان کې شوګر لري یا بیا چهرې باندې بیشتان والا ناجوړي پی سی او اس لري او هغه ته دا شروع سي نو دا واپس ختمېدلی سي مګر په 5-10% ښځو کې دا کنټینیوس وي د پاته سي دا ټایپ 2 ډایبټیز باندې بدل سي او بیا یو څو نور بیل بیل ټایپس دي چې د سیکنډري ډایبټیز ورته وایي یا د یو بل ناروغي د وجې ډایبټیز ورته وایي سو په دې کې ټایپ 2 ډایبټیز درګردو زیات کامن هم دي او 90% دا ټوټل ډایبټیز ټایپ 2 دي صحیح ده د دې لاملونه څه دي څه وایي چې د فیصدي څنګه تاسو ویل چې په 14 نمبر باندې بیا په ډېر کم وخت کې دا 4 نمبر ته راورسېد پاکستان کې نیمه هغه کدا وایي چې هر درېم یا 4 کس دی هغه د شوګر مریض دی د دې وجوهات څه دي وجوهات کې درګردو غټه وجه موټاپه ده چاغوالی دي چاغوال دي زموږ په ملک کې دا یو غټه حلمیه ده چې موږ څوک وزن زیات هغه ته صحتمند وایو یا کم از کم مور او کور والا ودته صحتمند وایو چا چې وزن کم هغه ته مونږ وایو چې دا صحیح نه دي دا ناروغه دي اصل کې ناروغه چې کم دي دا وزن ته زیات دي هغه زیات ناروغه دي نو موټاپه یا چاغوال غټه وجه ده په پاکستان کې 50% خلک د اډلټ پاپولیشن چې کم دي هغه 50% 50% چې دی هغه موټا دي او د دې علاوه چې کم وړوکي بچان دي دا هم 25% موټاپه مسله ده ودوی ته نو ته خپل سوچ و چې دومره زیاته موټاپه داغه ته ډایبټیز ټایپ 2 کیږي موټاپه ولې دومره زیاته ده موټاپه په دې زیاته ده چې زموږ خوراکونه ډیر خراب سول خوراک چې کم دی دا زموږ ډایټ دی دا ډیر خراب سول بازاري خوراکونه سول فرایډ آیټمز لایف سټایل او ورزش نشته دا دوه مین وجوهات دي او نور خو نو ظاهر خبر په فیملی هیستري کې شوګري باقي دا موټاپه د دې دواړو شان سکیږي او موټاپه د ګردو نه جوړیان مور ده موټاپه د وجه نه صرف شوګر کیږي بلکې بلډ پریشر کولیسټرول د زړه ناروغۍ دا ټول د دې سکیږي نو مین لایف سټایل امپورټنت دی په دې شان هغه ډیر زیات امپورټنت دی او که تاسو موږ دا وایي چې د چاغوالي نه علاوه هم چې د نور وجوهات هم کېدلی سي آیا د بري یا د چینی یا د شوګر چې موږ چایو کې یا په خوراک کې یا خواږه شیان ډیر خورو آیا دا هم کولی سي دا بیسیکلی خبره سوه نه چې ته بوره یا خواږه شیان یا غلط خوراک وکړې نو غلط خوراک چې دی ایکسټرا فیټ کوي ایکسټرا وزن زیاتوي دا وزن چې کم دی دا انسولین ريزिस्टنس زیاتوي او د دې د وجې ټایپ 2 ډایبټیز کیږي نو بالکل د خوراک او د ایکسرسایز نه کولو د وجې موټاپه او دغه د وجې ټایپ 2 ډایبټیز کیږي صحیح
ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو وایي چې دا سایلنټ کیلر دی دا داسې یو مرض دی چې هغه دننه ستا په بدن کې لکه د وینه غوندې خوړل کوي خو تا ته نه معلومیږي کوم وخت تا ته معلومیږي نو هغه ستا په باډي کې ډېر کار کړی نو که ما دا وایي چې هسې یو انسان خپله باندې زه یم یا زموږ لیدونکي دي هغه که وایي چې نه موږ ځان داسې بیداره وساتو که داسې علامې زموږ په بدن کې یا موږ ته عام روټین نه چینج موږ ته معلومیږي په خپل بدن کې په خپل صحت کې نو موږ ته پکار چې اول ولاړ سو د شوګر یا د ډایبټیز چې کوم ټیسټ دی هغه وکړو نو دا څه علامې کولی شي تاسو سو په دې کې دوه ټایپس دي ټایپ 1 ډایبټیز ما درته ویل اول ورځ سم امتیاز زیات شوی او تنده زیات شو وزن کم شو او کلیر کټ دي دغه علامات ټایپ 2 ډایبټیز په شروع کې یو علامات نه لري د ته سایلنت وای بالکل یا علامات نه لري یا بیا که لري مګر ډیر نون سپیسیفیک تکاوت خو یو علامه نشته چې تبه دا نون سپیسیفیک دي دا د ژوند حصہ وګڼي چړچړاپن سي نو دا والا علامات مګر چې وخت راسي ډیر زیات شوګر سي 400 300 تور سي نو تند زیات سي او امتیاز زیات سي وزن لږ ګراو سي بیا خو باید د چک وکړي مګر زه یو خبره درته وکم امریکن ډایبټیز اسوسییشن په د نیو ګایډ لاین کې دا ویل دي چې هر سړی یا ښځه چې د 35 سال څخه 35 ایئرز څخه زیات عمر هغه بس سالانه د شوګر چیک اپ کوي که یو ریسک فیکټر هم نه لري پاکستان بذات خود یو ریسک فیکټر دی بیکاز د په ټاپ ملکو کې په دریم نمبر باندې دی نه کته پاکستان کې وزن زیات دی په فیملی کې ډایبټیز بیا خو باید په 25 ایئرز په ایج کې لا خپل شوګر هر کال سړی چیک کړي نو دا چونکې خاموش قاتل دی په دې باندې د علامات انتظار باید نه وسی دا سکرینینګ باید وسی و دې ته موږ سکرینینګ وایي چې اسیمپټومټیک پاپولیشن چې کوم دی هغه موږ سکرین کو او هغه موږ ټیسټ وکړو چې آیا په دې کې شوګر ستا که نسته او دا په ګلوکومیټر علاوه په نور شان باندې کېږي په لیبارټري کې باید وسی په خالي نس باندې په 8 غنټې فاسټ باندې باید شوګر چیک سي دې ته فاسټینګ ګلوکوز وایي او یو بل د 3 میاشتې حال احوال راکوي HbA1c والا ټیسټ هغه باید وسی تاکي تشخیص په لیبارټري کې وسی علامات انتظار نه وسی د وخت تر مخه تشخیص دی وسی علاج هم ډیر ښه او په علاج علاوه ممکنه ده ختمېدل هم لري بالکل ریورسیدل لري سټیج کې تاسو ته معلومه سي د شوګر نو دغه علاج ممکن بالکل دا ډیر خلک به تاوریدل دي نه مړه ز ټیسټ نه کوم نه به شوګر سم کته د وخت در مخه معلوم کې چې پری ډایبټیز یعنی کې بارډر لاین یا بیا شوګر و موسو ایون زیات وسو مګر ژر د معلوم کې په کال 2-3 کې د معلوم کې د دې په لایف سټایل بدلولو په دواو په ذریعہ باندې شوګر نه صرف کنټرول دی سي بلکې ختمېدلی سي ریورسل اف ډایبټیز دا ممکنه ده دا مخکې نه و دا خبره ممکنه 2019 کې یو ټرایل و ډایرکټ ټرایل تاغه بعد دا شی موږ دا پروف سو چې دا واقعي په لایف سټایل په دا چینجېدلو باندې ایون که په فیملی کې ډایبټیز لا هغه ریورسېدلی سي بعد کې کدی خپل لایف سټایل واپس خراب کړي نو دوباره ډایبټیز ورته کېدلی سي مګر اټ لیسټ هی هیز ا چانس د داسې یو چانس سته چې دا ختم کړي نو دا په دې باندې ضروري دي بجای ته د دې 15 کاله انتظار وکړي غلط دوا وخوري بیا شوګر کمپلیکیشنز شروع کړي او کمپلیکیشنز ډیر زیات کمپلیکیشنز دي پیچیدګیانې ته موږ ورته وایي او ایرریورسیبل کمپلیکیشنز دي چې کمپلیکیشنز خبره کوم نو هغه کې کمپلیکیشنز کې پیچیدګیان کې یو اندام نه پرېږدي د سترګو راونیسي د زړه د فالج د خپې د کاټېدو د خپې د سوځلو دا ټول ځایو باندې شوګر اثرات کوي د سترګو دا ټایم نمبر 1 وجه شوګر ده د زړه د اٹیک نمبر 1 وجه شوګر ده د ډایلیسیس یا د ګردې فعالیدو نمبر 1 وجه شوګر ده نو شوګر د ټولو ناروغیانو مور ده د سم علاج وسی نه صرف کنټرول دی سي بلکې ریورسېدلی هم سي که د ایلاج نه وسی د ډېر خطرناک دشمن دی نو د دې په باره کې یو مقوله ده چې که چیرې ته د شوګر خیال وساتې دی در ګردو بهترین ستا دوست دی که نه وساتې دی بدترین دشمن دی نو په دې طرز باندې باید موږ د شوګر سره خپل ډیلینګ وکړو صحیح ده څنګه چې ما شروع کړی اکثره زموږ خلک شوګر ډیر لایټ اخلي هغه دا وایي چې شوګر دی یا به کوم ورځ ډیر زیات یا به کوم ورځ ډیر کمی کله کله هغوی د شوګر انسولین والا یا ګولۍ یا انجکشن هم وانخلي یا پرهیز هم نه کوي هغه وایي چې نه کنټرول دی یا ما ته داسې تکلیف نشته دی دا راته دا شوګر چې کله زیات دی یا کله چې کمیږي د دې کوم ریسکونه دي د کې ریسک فیکټرز څه دي او څومره دی د شوګر د ډیلی بیسس باندې یادې چې زیات وکم د کم شوګر مریض دی چاته شوګر بیماری ده د هغې باره کې چاته شوګر بیماری ده هغه د هغې څنګه چې مخکې تاسو خبرې وکړې که نه نو تاسو ته ویلي چې تاسو د زړه خبره کړو نو که دا موږ لږ ډیټیل کې وایي چې کوم کس ته چې شوګر دی او هغه ډاکټر ورته ویلي دي هغه انسولین باندې دی
خو هغه پرهیز نه کوي یا هغه خپل لایف سټایل کې موږ زیاتره د ورزش یا د واک خبره کوو هغه هم نه کوي نو دا راته چې د هغه دغه شوګر هغه دغه باډي کې کم شیان چې دی هغه ریسک راځي څنګه خبره ماته ته وکړه چې پیچیدګیانې د شوګر خپل بذات خود خو ناجوړي هیڅ پتا نه کوي مګر شوګر نوري مسایل کوي لکه ما پیچیدګیانې در شمار کړه سترګې دي د سترګ ړندېدو د زړه د اټیک د ګردې او بیا د خپې دا ټول مسلو او دا ایریورسبل یو واري وسی بیا دا نه سي کوي ته د یو واري وسی بیا به زه سم کم بیا هغه سیلز کې ایریورسبل چینجز رااله prevention is better than treatment نو ته باید دا شی پریونټ کې د بجای د دې ته بیا بعد کې ټریټمنټ وکې نو دا کمپلیکیشنز یا پیچیدګیانې سب بچاولو د پاره ښه علاج پکار دی په هغه علاج کې 15 جزء دي اول جز دا دی چې ډایټ یعنی خوراک دغه ډیټیل به موږ بیا وایو بیا دی پرهیز بیا دی واک ایکسرسایز چې کم از کم نیمه غنټه روزانه واک کول سو ډایټ او ایکسرسایز ډیر امپورټنٹ جزء دي د دې بعد دی بیا دواوی دي او د دواو سره سره کچیر ضرورت د انسولین نو هغه انسولین او بیا د دې سره سره شوګر چیک کول شوګر یعنی کې په ګلوکومیټر چیک کول یا بیا د درو میاشتو والا چې کوم HbA1c والا ټیسټ هغه چیک کول او داغه نه علاوه چې کوم د نور ناروغیان دي لکه کولیسټرول بلډ پریشر دا نور باید چیک سی او په یو دا طرز باندې دا علاج وسی چې بالکل لکه یو پورا پیشنټ کمپیکټ طریقه باندې بجای د دې چې دا شوګر دومره نمبر دی د دې لپاره دا دوا ورک نو پورا پیشنټ باید د هر ناجوړي پراپر علاج وسی نو په دې کې موږ په ډیټیل د ډایټ په اړه خبره کولای شو او د دواو په اړه کولای شو ډایټ څنګه چې تاسو مخکې خبر کې چې خوراک یا ډایټ دي هغه هم ډیر اهم رول لري هغه باره کې بالکل نو ډایټ یا خوراک چې کوم دی بدپریزي دا نه صرف د شوګر بلکې د موټاپې د پاره هم د ګردو غټ رول د دی نو ډایټ موږ یوزولي چې کوم په سره ډیوایډو په انګلیش په هغه یو کاربوهایډریټ دی چې نشاسته ورته وایي یو فیټس یعنی کې آیل او داشیان او یو پروتین دا زموږ په ډایټ کې دا درې جزء دي د بیلنس ډایټ کې دا درې سره باید شامل وي د نه سی وایي چې دا یو شی بالکل بند ک په دې کې اخر شان به زه درو شوم بد شان به درو شوم نو بیا به مشتره معلوم شي چې کم شان باید وخوړل شي کم باید نه وخوړل شي کاربوهایډریټ نشاسته کې د زموږ کم اناج ټول دی دا ټول راځي ډوډۍ او دا ورجی او دا ټول راځي نو په دې کې روټي باید کم والای یا غنم باید کم والای دا په دې کې ډیر امپورټنٹ دی ولې موږ آټا پر دې باندې موږ ګرځو ولاړ یو نه آټا باید د فلور مل والا نه ریفایند باید نه باید چکی والا آټای یا د جو والا آټای چکی والا چې بوسا او مرسره نور بم فایبر به زیاتی هغه یو دم شوګر نه زیاتی یو دم وزن نه زیاتی نو دا هغه په موډریټ کوانټیټي کې یعنی کې شپږ یا 1 انچ روټي دا باید وخوړل شي سار غرمه ماښام بیا د براون بریډ ضرورت نه پیدا کیږي کته د چکی والا آټا ولري ډیر اسانه کار سو عادي مفت علاج سو بجای د فلور مل د دې سره سره ولې په دې کې معدې په بل دغه کې او بل د دې سره سره د معدې سره جوړ شوي ټول شیان لکه بیکری آیټمز دا باید بند جوسز باید بندي مګر دغه فروټ استعمالول شي یو یا دوه د ناشته یا د ډوډۍ سره 2 غنټې بعد باقي د دې علاوه چې کم دي د خواږه شیان دا باید اوایډ شي خوږ شی صرف د فروټ په طرز کې کولای شو مګر په د نورو ریفایند شیانو کې باید دا اوایډ شي دا خو کاربوهایډریټس تیل باید چې د اولیو آیل یا بیا د کینولا کارن آیل دا باید استعمال کو په کم مقدار باندې فرایډ شیان فاست فود د باراني خوراکونه باید اوایډ شي او د دې سره سره پروټینز باید موږ وکړو په دې کې اګۍ راځي فش راځي چکن راځي او د دې سره سره طرز سبزیان راځي مټر لوبیا دال د هر څه خوړلی شو په کور کې جوړ شي په کم تیل کې او د داکشنۍ روټۍ سره هر څه پاسبل دی موږ په خوراک کې دا اچولی شو او فروټ او سیلډز باید زیات دي سبزیانې باید زیات دي دا که خوراک وسي نه صرف دا ستا د وزن دپاره ښه ده دا د ډایبټیز د کنټرول دپاره هم د ریورسل دپاره هم د ډایټ بعد ما د ټول نیمه غنټه ورزش دي او بیا دغه سره سره دواوې دي نو دواو کې دی په دواو کې پخوا خو ډېرې کمې دواوې موږ درلودې اوس الحمدلله په دنیا کې چې کمې دواوې اویلیبل دي او په پاکستان کې هم په ښه نومان باندې اویلیبل دي په دې کې ملټیپل 15 ګروپ دي په هغو کې دی دواوې هم شته چې هغه یو دم شوګر نه لو کوي هایپوګلایسیمیا ورته وایي لکه تا چې خبره وکړه په هغه کې دا دواوې چې بیسیکلی دي دا نه صرف شوګر کنټرولي بلکې د زړه ګرده پښتورګي او د وزن دپاره ډېر ښه او ایون موږ یو څو انجکشن راځي په هفته کې یو وارې لګیږي هغه د نان ډایبټیز چې شوګر یې نه مګر موټاپای هغو دپاره لا استعمالو ولې وزن یې ورکموي د هغو ډاکټر صاحب ډېر خلک خو د اخري پوښتنه ده
ډیر خلک چې دي هغه چې شوګر مرض لري وزن یې ورسره کمیږي د ځینو خلکو چې زیاتېږي موږ کتلي ځینو خلکو کمیږي دا بیسیکلی دا که شوګر انکنټرولډ بیا وزن کم سي دا ان هیلدی ویټ لاس ودی ته وایي اوکې مګر هیلدی ویټ لاس دا چې په ډایټ او ایکسرسایز او د دواو په ذریعہ باندې دا ته هیلدی ویټ لاس وایي نس کم سي مگر مسلز پر خپل ځای دا شوګر څه چم کوي نس خو هغه مري مگر مسلز زی ویسٹ سي ویسټینګ یې ورته هغه اور اډو کې د انسان راوځي اډو کې راوځي هغه ان هیلدی ویټ لاس دی هغه نه دی ښه مگر هیلدی ویټ لاس خو ډیر ښه دی خو شوګر کې داري سي هم د ځینو خلکو وزن زیات دي د ځینو خلکو کمیږي بکی کمیږي د ان کنټرول والا ودا بالکل مگر زیات وزن والا چې مشترازي ټایپ 2 ډایبټیز زیاتره عمومي طور زیات وزن والا هغه ټایپ 2 ډایبټیز کوي تاسو د واک خبر وکړه چې ډیره ضروری ده درته وایي چې واک باید څومره وشي د یو شوګر مریض باید په ورځ کې څونه وخت باید واک وکړي او کم وخت زیات ښه ده کم چې زموږ اي ډي اي ګایډلاینز دی امریکن ډایبټیز اسوسییشن هغه وایي چې په هفته کې کم سے کم 15 ورځې او نیمه غانټه دا مینیمم دی نه د دې څخه زیات که څومره کولای شي هغه صحیح په خالی نس وسی صحیح دی مګر چې پر هر ټایم وسی دا دومره غټه مسله نه ده واک باید یو سپیسیفیک ټایم مش په دې نه وای ولې هغه د هر چا لپاره مشکل ای سار ټایم دی وکی هر څوک بيزي یا بل سي نو بیا دی باندې جوړ کی سار خو زه بيزي يم نو ته ماشام وکړه ته سار نسی کوئی ماخام وکړه بل ټایم وکړه بٹ ایٹ لیست ټایم به را باسه اسلام آباد کې خو لا بیا پارک شو داسته چې کم نور شهرونه دی پاک نه پارکس ته نه دونه ایزی لایف دي ته در معلوم دی کراچي کې ته په واک باندې روان نو موبایل سنیچینګ او د نور قسم ډیر ورسره تړل دي نو موږ لپاره دا ډیر غټ چیلنج جوړ سي څنګه به واکو او ډایټ خو ته در معلوم دی ته یو ځای ورسه هر ځای به ته فرایډ شان در ملاويږي نارمل خوراک نه ملاويږي په بار دغه کې هوټلانو کې نو د دې ډایټ او د ایکسرسایز نه کول د وجه پاکستان پر ټاپ روان دي مخکې دا د الیټ نه جوړي معلومېدل چې دا ډایبټیز به مړو ته کې اوس غریبانو هر چا ته کېږي او ډیر عمومي طور ریټ بڑاویږي دا د کووډ څخه غټ پینډیمک دا دی ډیر زیات کامن دی دا او وار په وار کامن کیږي او یو ډیر خطرناک حد پر زیات شو دا صحیح ډیر زیات ونه ډاکټر صاحب ستاسو ډیر شکریہ مهرباني دن کې ورکوټ شانه بریک کړو واپس راځم जी वेलकम बैक टू पखैर पुख्तरख्वा लिदुर के उजली ब्यास तड़ी वशी पखैर पुख्तरख्वा था जनाब उस पर जमा द हम न्यूज़ स्टूडियो तरफ था जेके द हम न्यूज़ कम प्रोग्राम दे सुबह से आगे पागे के शिफा यूसुफजई और अवैस मंगलवाला चे दे आगे से जमंग कम नवे प्रोजेक्ट च मख रजु किताब दागी टीम कतल जमा प्रोग्राम की मिसनी दागी टीम रागले दी जी अगल तक और ज़ाहिर खबर जम दागी टीम यो हिस्सा मा नो मंग बद मिसनी ड्रामे हवाले सर खबर को दागी प्रमोशनल तरवान दे नो ज़ाहिर खबर द चीज़ ख्वाल दागी स्टूडियो द شم نو زه هم پښتون سټوډیو نه هغې سره وصل کېږم یا هغې سره به کنیکټ کېږم او ګورو چې اویس او شفا مانا څه تپوس کوي جی السلام علیکم نجیبہ वालेकुम अस्सलाम शिफा कैसी हैं आप और अवैस आप कैसे हैं सिकंदर क्या हाल है माहम हेलो मैं यहाँ पे बंधी हुई हूँ अपने स्टूडियो में अदरवाइज आप बंदी रहे और मैंने कहना था कि ये टाइटल रोल जो मिसनी का है ये वैसे अवैस को करना चाहिए था तो मिस ना हो जाता ना फिर तो ये ड्रामा मिसनी तो ना रहता फिर ये ठीक है हम मिस ना कर लेते ना चलिए नहीं सही डायरेक्टर साहब ये बताएं नाम कि के ये साथ वैसे आप नाम वैसे आपके साथ ज्यादा फिट जाता है वैसे चलो गुड माशाल्लाह भी बोलते हैं इस पर बस अब और करानी है सिकंदर भाई जनाब ये आपके साथ जो अदाकारा बैठी हुई हैं ये तो करीब बैठी हुई हैं एक दूर बैठी हुई हैं बिल्कुल दोनों में से कौन है जिसके ऊपर टाइटल आपने फिट किया ये नहीं टाइटल तो इनके ऊपर फिट हुआ हुआ है अच्छा। हाँ चूंकि वो बिल्कुल इनसे एक अपोजिट कैरेक्टर कर रही हैं वो आप देखेंगे तो शायद आप पहचाने भी ना कि वो नजीबा है अच्छा यस और वो बड़ा समझें कि नहीं ये आपने नजीबा के बारे में ये जुमले क्यों कहे हैं कि हम उनको ना नहीं नॉर्मली नजीबा ने या नो नजीबा ने अभी तक जितने कैरेक्टर्स किए हैं उससे बिल्कुल मुझे लगता है कि जो अटायर उसमें है उनका या जो जिस तरह का कैरेक्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है उनके लिए अच्छा चलिए फिर तो लुक डिफरेंट सरप्राइज है आप सबके लिए यस तो माहम मिसनी ये नाम आपके दोस्तों ने देना शुरू कर दिया है आपको अभी तक नहीं है थोड़े दिन में होगा क्यों भाई ये तो अब देखिए आपने अपने ऊपर लेबल तो लगा लिया आई मीन
लेबल नॉट एज सच। तो इस किरदार चेंज, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा एज यू वॉच। अच्छा, हाँ जी। लेकिन इस किरदार के लिए आपको चुना क्यों गया था कि आपके अंदर आपको नजर आया डायरेक्टर को कि ये तो मीसनी है? राइटर या को, डायरेक्टर को, इनको नहीं आया एक्चुअली। हाँ, मुझे एक्चुअली नज़र जब हम पहली मुलाकात हुई तो मेरे कहीं जहन में भी नहीं था कि मीसनी ये इस तरह का कैरेक्टर हो सकता है, बट जिस तरह इन्होंने फिर उसको किया है और वो लगता प्रूव है कर दिया कि भाई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत एफर्ट किए मीसनी को करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि मीसनी जो कैरेक्टर लिखा हुआ था वो इनकी पर्सनैलिटी से टोटली डिफरेंट था और इन्होंने बहुत मेहनत की और अभी ये लगता है कि शायद अगर ये ना करती तो कोई और कर नहीं सकता उसको। ओह वाह, way she is doing कॉम्प्लीमेंट is जी, brilliant. जबरदस्त, क्या बात है। चलो इनके किरदार पे आएंगे। नजीबा की तरफ थोड़ा सा जाते हैं। नजीबा, ये बताएं कि आपका कैरेक्टर के बारे में डायरेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हम लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं, ऐसा क्या आप उस किरदार में निभा रही हैं कि लोग आपको नहीं पहचानेंगे या डिफरेंट होगा प्रीवियस किरदारों से? एक तो चूँकि इसमें जैसे मिसनी है तो इसका बिल्कुल अपोजिट है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, और इसमें जो नहीं पहचानेंगे तो ये अवेस की उम्र का एक मेरा बेटा होता है इसमें। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हाँ, तो यंग टू ओल्ड है ऑफ कोर्स, और मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए था कि आपकी उम्र करिए, आपकी उम्र से थोड़ा सा बड़े आपके बेटे हों तो फिर आपको अपना बॉडी लैंग्वेज ऑफ कोर्स जाहिर से बात है हाँ, मैनरिज्म पूरा अब करना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें मैं सबसे पहले तो मीर सिकंदर ऑफ कोर्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और वंडरफुल डायरेक्टर हैं, क्योंकि जब भी एक्टर के लिए मुश्किल होता है कोई कैरेक्टर करना, ठीक है, और उसके साथ उसको परफॉर्म करना, तो मेरे ख्याल में सिकंदर जैसे डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो आपको समझाता है कि एक सीन हो सकता है, तो इनकी हेल्प है। दूसरी हेल्प जो है वो बिलाल कुरैशी जो इस पे लीड कर रहे हैं, बिलाल के साथ चूँकि पेयर है तो उनके साथ सीन्स करना हम बार बार, तो वो मुझे काफ़ी उससे इन दोनों से ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे। इन्होंने आपकी हेल्प की, बिलाल ने आपकी हेल्प की, आपने किसी की हेल्प नहीं की? नहीं, मैंने सबको सिर्फ तंग किया है जैसे आपको अच्छा, क्या ऐसा ही है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नजीबा बड़ा अच्छा इनके साथ हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हालांकि मैं इस पूरे ड्रामे में जितने भी लोग हैं शायद उनके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। बल्कि नजीबा तो हमें अपने शो के आने के बाद खाना खिलाती रही हैं जो अरे वाह भाई, में पकते हैं, हमें तो ना खिलाया। और ये पता है आपको बोलती रही है कि ये मैं बना के आई हूँ खुद, वो तो मैं बाद में पता लगा कि वो खाने तो कोई और बनाता है। तो अब आपको पता चला ना टाइटल किस पे था? नहीं तो बना रही थी वो, आप लोगों को बना रही थी बुनियादी तौर पर। एग्जैक्टली। तो ये एक लंबी कहानी है। नहीं चले, 20 दिन तक तो हमें पता ही नहीं था। सिकंदर आप सोचें कि मेरे मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और फोर्थ फ्लोर पे हैं अवेस, आज तक उन्होंने मेरे प्रोग्राम की कोई डिश नहीं खाई जो बनी हुई हो, और मैं सेट पे लेके आती थी ना आप लोगों के लिए, सोचें। सो मच, लेकिन आप अपने नाम से लाती थी वो थोड़ा सा अदाकारी दिखा रही थी कि अच्छी अदाकारी कर लेती है ना ये। यकीन करें हमें नहीं पता लगा कि ये खाना वाकई उन्होंने नहीं बनाया। अच्छा, मीसनी की तरफ आएंगे हम दोबारा से, मतलब ड्रामे की बात करेंगे। तो आपका जो कैरेक्टर था उसके लिए ज़रा एक किरदार करने के लिए बहुत होमवर्क करना पड़ता है, और आपका चूंकि थिएटर का भी बैकग्राउंड है, थिएटर का आपका नाम नहीं है? नहीं, नॉट रियली। तो हमें क्यों बताया गया था? हाँ, काफी इन्फॉर्मेशन हमें दाएं बाएं इधर हमें बताया गया कि आपका जो है एक और थिएटर नाम में है। एक अलग नाम भी है। हाँ, वो क्या? इट इज माई स्टेज नेम बट इट्स मोर ऑफ बिकॉज़ आई एम अ परफॉर्मर एंड कोरियोग्राफर, तो हाँ। वो वहाँ से आता है। अच्छा, और वो नाम का पीछे बैकग्राउंड क्या है? वो नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? मेरा इंस्टाग्राम अबाउट 6-7 years ago हैक हो गया था, हाँ, तो आई वाज लाइक एक और बना लेते हैं, पर उस नाम से नहीं बनाऊंगी जो पहले था, तो आई जस्ट रैंडमली केम अप Chose the विद name. मामिया, मामिया, हाँ, एंड वो बस इट वाज अ टंग कैचर, तो एवरीबॉडी लाइक्ड इट। फौरन क्लिक करता है। तो आपने अपने किरदार के लिए क्या क्या होमवर्क किया जो एक बैकग्राउंड प्रिपरेशन चाहिए होती है? लोग कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं और डायरेक्टर के साथ बैठकर उस स्क्रिप्ट को रेंडर करते हैं कि हाँ ये किरदार असल में चाहता क्या है और ये इतना दौलतमंद क्यों होना चाह रहा है। क्योंकि ये इट वाज ऑल वेरी क्विक, बहुत जल्दी, मतलब एक दिन मैं कास्ट हुई, आई थिंक उसके कुछ ही दिन बाद मैं सेट पे थी, हाँ, तो एज सच आई डिड नॉट नो कि एग्जैक्टली इन्विजन क्या किया हुआ है सिकंदर भाई ने। तो जब मैं सेट पे थी तो मैं साथ साथ समझ रही थी और साथ साथ सीख रही थी, और मुझे विजन भी समझ आ रहा था उनका, वो जो डायरेक्ट कर रहे थे मुझे। तो आई थिंक सेट पे होने के 7-10 दिन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ को लर्न करते जाते हैं, यू स्टार्ट लिविंग दैट कैरेक्टर। या सो आई थिंक विद इन अ वीक आई अंडरस्टूड कि साहिरा क्या चाहती है और उसके गोल्स क्या है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, और 10 दिन तक आई वुड से कि
काम पक्का हो गया। काम पक्का हो गया था। जबरदस्त। अच्छा, नजीबा की तरफ चलते हैं। नजीबा, ये बताएं कि आप एक बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं और मुख्तलिफ ज़बानों के ड्रामाज और प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है। एक सीनियर एक्टर जब होता है और जब सेट पे नए यंगस्टर्स होते हैं जो कि शायद पहली दफ़ा एक्टिंग करें या डेब्यू करें, उनके चैलेंजेस को एक सीनियर एक्टर किस तरह से समझ सकता है और किस तरह से उनकी हेल्प कर सकता है, और आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं जूनियर एक्टर होने के भी और सीनियर एक्टर होने के भी? मेरा सायरा के साथ अभी तक कोई सीन तो नहीं है, तो हाँ अलबत्ता जैसे इनका पहला प्रोजेक्ट है, तो बाकी कोई मेरे साथ सेट पे ऐसे एक्टर नहीं है जिनके जो पहली बार एक्टिंग कर रहे हों। तो और हाँ, सीनियर का ये है कि जैसे कि बिलाल हैं और मैं, हमारा ज़्यादातर साथ में काम है, तो आप इजी रहते हैं काम आप इजी, क्योंकि आप भी सीरियस ले रहे होते हैं, आपको भी पता हो कि क्या करना है और दूसरे एक्टर को भी पता है, क्योंकि एक्टिंग आपको पता है एक्शन और रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप दीवार के सामने खड़े होंगे ना और आप कितनी जोर लगा लेना, तो वो एक्टिंग आपसे नहीं हो पाएगी, बहुत भी कोशिश कर लें। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को हुमैरा के कैरेक्टर के बारे में बता दूं कि ये जैसे मिसनी है, जैसे इसके बारे में बताया कि उसको दौलत का बहुत ज़्यादा शौक है। जो हुमैरा है वो एक सिंगल पेरेंट है और उसके 2 बच्चे हैं। वो दीनी तालीम देती है मोहल्ले के बच्चों को। अच्छा। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि उसको दुनियावी चीज़ों से कोई भी सरोकार या गरज नहीं या कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें हमारे माशरे को 2 औरतें या 2 ख़वातीन या 2 करैक्टर दिखा रहे हैं कि एक तो मिसनी है, लेकिन हुमैरा जैसा करैक्टर है कि वो जब दूसरी शादी भी करती है तो वो अपने बच्चों के खातिर करती है, क्योंकि उसके बच्चे चाहते हैं, जो छोटे होते हैं, ठीक है। फिर वो कंप्रोमाइज़ करती है क्योंकि वो नहीं चाहती, लेकिन बच्चों के खातिर वो शादी करती है कि बड़े घर में जाएंगे तो अच्छी तरबियत होगी, एजुकेशन अच्छी होगी। कल को जब वो बच्चे होते हैं तो फिर उसको वो जितने कंप्रोमाइज़ कर जाती है, जिस बंदे से उसको प्यार नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों के लिए करती है। लेकिन मज़े की जब जाहिर सी बात ये प्ले आगे चलेगा और काफ़ी एपिसोड्स हैं, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इस सोसाइटी में जो इस ड्रामे में आप देखेंगे हुमैरा जैसा कैरेक्टर कि औरत कंप्रोमाइज़ करती है अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, बट वो औरत जिसको दुनियावी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, जिसको कोई लालच नहीं होता, उसकी कोई कदर नहीं करता, फिर चाहे उसके अपने बच्चे हों या फिर चाहे उसका शौहर हो, ठीक है। तो सोसाइटी में एक चीज़ जैसे मिसनी का कैरेक्टर है जो लालच में जाके मुख्तलिफ चीज़ें करती हैं, लोगों को दुख पहुंचाती है, धोखे देती है, तो मर्द उसी के पीछे भाग रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ आप देखेंगे, जाहिर सी बात है जब ड्रामे बनते हैं तो वो स्टोरीज हमारे किसी न किसी रियलिटी के ऊपर ही होती है, बिल्कुल जाहिर है। हाँ, या तो रियलिटी के ऊपर होती है या आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों, मतलब एक या तो आपका फ्यूचर का विजन हो सकता है या आपका एनालिसिस हो सकता है। बड़ा ज़बरदस्त आपने जो है वो इन डेप्थ हमें बताया नजीबा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका भी शो जो है वो चल रहा है, तो आपको हम खुदाफिज कहेंगे इस सेगमेंट में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अवैस एंड शिफा। और लिदुन को तासु मिसनी ड्रामा चिकमदा आगा तासु कतले शी द आफ्ती की वो रज़ी हर वरज़ माखाम वो बजे दा हम टीवी ना और लिदुन को उस मासर चिदेन और डॉक्टर साहब नास्ते मुसरा नास्ते जी डेर मोहतरम डॉक्टर फरीदुल्लाह खान से जी डॉक्टर साहब स्टडी मशी खैर उससे डेर मनना डॉक्टर साहब दारा तो वही ची मां संग खबर दौकड़ी ची मां बम मक्की दासी कोच बम स्किन बनी वो मंगा यो रस बस यो सहर बम ची क्रीम लगूल मॉइस्चराइजर बिया बम मंगा बीच बस ठीक दा नो अगर ज़ाहिर खबर दा ची मंगा बुन्स को बिया बिया औ दस को नो मुख्तो बाचो नो बिया मा तो डॉक्टर बीच ना दाता उस पकार ची मख मॉइस्चर साथी इवन पर गर्मियानो की हम द आगे वो जदारा ची कम वुड स्किन ने या ड्राई स्किन ने पागी बनी रिंकल्स ची कम दी आगाज़र राजी नो कतासु मंग तो वाई ची द यो ड्राई स्किन की तावस डेरो खलगु तबई मा संगविच द मौसम द वजना जनी खलगु बड़ी रिकमिस की ज द मौसम यखवाले हमने नो द आगे वजना ची दे स्किन ची दे आगा ड्राई शी नो द दी साथन संग मंग कवले शो अच्छा दासे दा कना चे सरंगी तासु विल चे संगा यखनी राशि जम राशि नो असल के प जम बदे अबु हवा के क्लाइमेट के चेंजेस राशि देखि च कम जम स्किन लबारा नॉर्मली द यो हाइड्रेशन मिलावेगी, नमी मिलावेगी, मॉइस्चर मिलावेगी, नो आगे लेवल हम चिकम दे द कम शी पे यखने के ठीक ना यो खुदा वजह ते द्वम चिकम दे बेदास रजी तसो ख्याल करे वी शेर संग यखने ने राशि व्यामु पकोर के प कमरा के दस प गाड़ी के चिकम दे मंगा हीटर बुखारे दशुना आगा ऑन को नो आगे वजना हम चिकम दे जम स्किन माने चिकम आगा मॉइस्चर से आगा टेक ऑफ कीगी दागे वजना ठीक शो ब्या चिकम दे जम अल्लाह ताला नेचुरली जम पे स्किन की दस यो सेल्स पैदा कर दी जगह जम द
سکین نرم ملایم او د اویل ساتل لپاره چې کوم دی کنه د هایډریټ لپاره ساتل لپاره د دې چې کوم دی پراپر دغه کیږي هایډریشن کیږي صحیح ده موئسچرایزر چې کوم زموږ په جسم کې جوړیږي نو چونکې په یخنیانو کې موږ بیا شاور اخلو تقریبا داسې 20-25 منټ چې کوم دی موږ ګرمو شاورو ته ولاړ یو او کوم چې هغه زموږ بیا کوم هغه موئسچر په سکین باندې هغه ټیک اف کوي بالکل دا څه زموږ ویښته سکین هم ډیر ډرای شي په جمی کې ایگزیکټلی دغه ډینډرف ډیر زیات شي بالکل بالکل نو هغه سره چې کوم دی زموږ دا ډاکټر صاحب سو کو یخنی ډیره زیات اچھا یخنی خدا سیدا لګیا خو بو سره وسه ګلاوي زبکه خو ثابت دي نه یا خو بل یا خو زیاتره کسانو سم شته چې هغه په یا خو باندې اخلي شاور اخلي خو کوشش کوي چې نیم ګرم پانی چې ورته وي نو هغه باندې چې کوم دی تاسو شاور اخلي ٹھیک ده نو هغه سره به داسې وي چې نیم ګرم اوبو سره شاور اخلي فریکوینټلی شاور ما اخلي بار بار چې کوم دی تاسو شاور ما اخلي دغه شان چې کوم دی صابون استعمال لې هغه چې کوم دی هر صابون چې کوم دی زموږ جسم نه موئسچر ریموو کوي نو صابون استعمال کم کوي نو فریکوینټ شاور ما اخلي بیا برنده خیرو بوینځي نه اصل کې دا څه ده کنه چې اوس کم د زموږ سیکرټ ایریاز دي کنه کم ځای کې چې خواله زیاته وي کم د ګران ایریا شو داسې امپیټ ایریا شو د دې کې تاسو صابون استعمالولی شئ ټیک ده باقي په ایریاز باندې کوشش کوئ چې په هفته کې یو ځل یا دوه ځل تاسو صابون استعمال کوئ ښه جي دا راته وایي چې څنګه تاسو ویلې چې سکین چې کوم دی هغه کوشش وکړي چې ډېر ګرم اوبو سره نه وینځئ یا ډېر ګرم اوبو سره نه لامبئ دا راته دا زما خپل یو نسخه ده سو بیبي آیل دی نو یا اني آیل اولیو آیل نو زه چې کله شاور زما کمپلیټ شي نو هغه زه لږ اوبو کې واچوم نو هغه زه باډي باندې نو زما مورني لږه غوړه شو نو هغه ډراینس لږ غوندې کمی یا هغه بیا اکثره موږ باډي لوشن چې کوم دی هغه ولګو نو دا هیلپفل دي دا سیزونه بالکل دا ډېر زیات هیلپفل دي چونکې زه به نور خلکو ته هم دا شانتي ریکمنډ کوم چې تاسو کوشش کوئ چې کله تاسو لامبئ یو بکټ کې تقریبا یو بالټي کې تاسو یو یا دوه درې چمچ چې کوم دی کوکونټ آیل اچوئ هغې سره به چې کوم دی ستاسو سکین موئسچر وي ٹھیک شو او دویمه داسې کولی شئ چې لکه څنګه ګلایسرین دی نور موئسچر څوک نشي اخیستلی ګران وي یا داسې وجوهات وي نو تاسو چې کوم دی ګلایسرین ایکول راواخلئ او هغه کې دومره اوبه هم واچوئ صحیح د هغې مقدار باندې ټیک ده نو هغه استعمالوئ او هغې په ځای کې ارکي ګلاب هم شاملولی شو شاملولی شئ او عام اوبه هم استعمالولی شو بالکل استعمالولی شئ او هغې سره خو سکین نور هم ډېر سافټ شي که نه هسې هم خلک سکین ورسره چې کوم دی سافټ شي او بل داسې چې کم موئسچرایزر چې کوم زموږ باډي ته ضرورت دی نو هغې استعمال به کوشش کوئ داسې کوئ چې یو خو تولیا مونږ استعمالوو ډېر کلکه کلکه په جسم باندې مګو نو هغې به داسې صرف ټاپې کوئ صرف چې ټایپینګ کوئ هغې نه بعد چې ستاسو کم سکین دی ډمپ وي که نه په هغه ټایم کې کوشش کوئ چې یاره د دې استعمال وکړئ نو ځکه چې زموږ د سکین په هغه ټایم کې ډېر ښایسته موئسچر درکوي صحیح ده جی دا خو هغه څیزونه چې تاسو وایي چې ډایرکټ باید د ګرمې اوبو شو سکین موئسچرایزر لګوه دی موئسچر پکار دی سکین چې کم دی هغه باندې یا خو څنګه تاسو وایي چې کوم هم کریم څوک استعمالوي که د چا وس نه رسېږي چې ښه موئسچرایزر واخلي یا هغه یوز کړي نو تاسو وایي چې ګلیسرین د هغه اوبو سره مکس کولی شي ځان دپاره کېښودلی شي یا ارکي ګلاب هم دونه ګرانه نه دی نو هغې سره مکس کولی شي لګولی شي سکین دی سره ډېر زیات تازه هم وي سافټ هم وي ښه بل خبرې ته راځو مخکې به ما کتل که نه د کومې ښځې پریګننټ وي که نه هغې چې ماشومانو شو نایي په مخ به تیر سړي راغه نن سبا جینکۍ ګورم د جینکو په مخ باندې داغونه دي بالکل د دې وجه او د دې علاج څه دی اصل کې د تیر سري چې کوم دی دا زموږ میډیکل فیلډ کې دی ته چې کوم دی میلازما وایي د میلازما چې کوم دی داسې د دې ملټیپل کازز دي هر یو پیشنټ چې کوم دی د هغې مختلف ایکسپیرینس وي د هغې وجه نه کېږي خو چونکې مین یو درې وجوهات چې کوم دي موږ سره فرسټ راځي فیمیلیل هسټري که چېرته په فیملی کې د ستاسو بلډ ریلیشن کې یا والدې ته یا سسټر ته یا هغې ته چې کوم دی میلازما مسله وه نو بیا به ستاسو ته هم کېږي ټیک ده بیا هغې نه پاس راځي چې کوم دی هارمونل مور سپیسیفیکلی چې کوم دی بیا پریګنینسي ده ټیک ده نو پریګنینسي کې چې کوم دی نو بیا د دې دغه ډېر زیات وي ځکه چې فیمیل هارمونز چې کوم ورته وایي ایسټروجن پروجسټرون هارمونز د دې چې کوم دی امبیلنس شي دا چې کوم دی ډېر زیات شي نو هغې وجې نه چې کوم دی په مخ باندې دا تور سری چې کوم دی تیر سری دا راځي
ټیک ده او بیا د هغې نه پس چې کوم دی زمونږ نور ته چې کوم دی ډېر زیات ایکسپوژر وي او ژبې کې هسې خلک وایي چې بس موږ نور ته کښېنو. بالکل نو د نور ایکسپوژر د وجې نه چې کوم دی ډېر زیات دا یو ډېر غټ کار هغه سکن برن غونډه چې شي نو هغه هم تیر سري غونډه کې ایگزیکټلی ښه صحیح ده. اوس دا راته وایي چې د دې علاج څنګه کېدلی شي یا دې نه موږ د دې دغو نه څنګه خپل سکن ساتلی شو؟ علاج چې کوم دی زموږ په میډیکل ټریټمنټ کې چې دغه 3 ټایپس علاج دی. فرست موږ کوشش کوو که نه چېرې دا ټاپیکل سکریمز راځي که نه هغه استعمال کوو. موږ پیشنټس ته دا وایو چې چونکې تاسو دغه سنسکرین استعمالوئ سن بلاک استعمالوئ چې کوم د SPF د مور دین 50 وي. ټیک شو. هغې نه علاوه بعض موږ ورته وایو چې تاسو به نور ته ډېر کم ایکسپوژر کوئ. ټیک شو. نور ته به ډېر زیات نه ګرځئ اکټیویټیز به چې کوم دی نور ته کم کړئ. دغه شانتې که تاسو ته پته وي چې دا کوم د سن ریز وي دا د سهار 10 بجو نه والا 2 بجو پورې دې ټایم کې ډېر سټرانګ وي. موږ دا پیشنټ ته ریکمنډ کوو چې تاسو به انډور وئ تاسو دې ټایم کې. ټیک ده. دا او بیا هغې نه پس چې کوم دی موږ راځو ټاپیکل داسې کریمز دي چې کوم هایډروکوینین شو ټیټینوین شو دغه شانتې هایډروکورټیسون دا یو ټریپل تھراپي ده دا چې کوم دی موږ ماسټر دا ډاکټر زه بریک طرف ته ځم. بریک نه وروسته چې موږ راشو په دې باندې به زه تاسو نه بیا تپوس کوم او دا هم تپوس کوم چې په دې کې چې دی نو پیل اور PRP چې کوم د دې کې څونه هیلپ کولی شي او دا صحیح ده که څه په دې باندې تاسو چې کوم ټریټمنټ وایي د کریمز هغه به موږ ته بیا نور هم تاسو ایکسپلین کړي. لیدونکو ورکوټي شانې بریک هلو واپس راستانه ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا. لیدونکو یو ځلې بیا ستړي به شي په خیر پښتونخوا ته. لیدونکو موږ سره ډاکټر فرید الله خان صاحب ناست دی. هغې سره موږ دا چې کوم ډرای سکن دی هغې باندې خبرې کوو. هغه خلک چې د هغې په مخ باندې تیر سري دي په هغې باندې خبرې کوو. هغې سره موږ خبرې کوو چې دا غیر ضروري چې کوم ویښته اکثره په مخ باندې د جنکو راځي هغې باندې هم خبره کوو. اوس موږ سره چې دی نو سټوډیو کې زموږ بل میلمه چې دی هغې هم راغلي دي او هغه د جي ویښتو باره کې نن موږ هغې سره خبرې کوو او هغه د موږ سره جي حکیم سبحان الله صاحب. جي حکیم صاحب ستړي مشئ. وار مشئ. ډېره مننه چې یو ځل بیا راغی تاسو جي. د ټولو مخکې ستاسو ډېره مننه چې تاسو زه بیا راوختم او هم ټي وي ته 13 کلیزه ډېره مبارک شه. ما پرونو کته فیسبوک باندې ډېر خوشحاله شوم او چې بالکل بس بیا یو ورځ داسې راځي چې موږ به وایو هم پښتو ونه 13 کالو شو انشاءالله جی بالکل. ښه جي حکیم صاحب د ویښتو مریضیانې یا د هغې که موږ دا وایو چې کم عوامل دي چې سره ویښته خرابېږي یا په کوم څه به څه وایم چې مریضیانو یا باندې چې دی دا ویښته چې دی دا اخته کېږي یا د ویښتو چې کوم سکالپ سکین دی هغه اخته کېږي. ویم داسې چل شي او اصل کې مونږه زاړه دغه چې کوم زه حکیم صاحب ډېرو بخښئ ستاسو خبره کټ کوم. یو کالر دی چې موږ سره نجمه بیبي. هلو السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. نجمه بیبي څنګه تاسو ښه؟ خیر تاسو الحمدلله تاسو ښه؟ الله کرم دی. ښه نجمه بیبي دا راته وایي. جی جی پلیز. تاسو پروګرام ډېر ښه روان دی او زه ډېر شوق سره ګورم که نه خو تاسو یو خبره وکړه د دې سکین دپاره. او جی لکه زما خو تاسو ته کال کوله یو ځل مې ویل ما زه دې ته کال کوم هغې کې وقفه شوه بیا دوباره ما ویل زه کال کوم بیا وقفه شوه او بیا بلکې بجلي م لاړه. او اچھا بیا ما ویل نه زه خو کال کوم به ورته. ډاکټر صاحب ناست دی جی تاسو ته تپوس وکړئ جی. مونږ وایو که نه چې زمونږ دا سپین چې دی که نه جی پهله پرې داغونه نه وو او بون کټ شو. پلیز تاسو کوشش وکړئ نجمه بیبي چې دوباره کال وکړئ او ستاسو سکین باندې داغونه نو که داغونه وسو نو هغې دپاره تاسو ډاکټر صاحب ناست دی د دې موقع نه فایده اوچت کړئ. ښه جی حکیم صاحب. نو ما خبر دا کوله چې پوخا زموږ مشران چې کوم هغه موږ له ویښتو کې تیل لګولو سر به غوړه وراله موږ له خو په وړوکوالي باندې په سر کې دومره تیل ولګول چې په غوږونو باندې دا تیل راووتلو. بله خبر دا ده چې اوس څوک ماشومان الله په سر باندې تیل نه لګي د زیاتې بیمارۍ د دې وجې د ویښتو دا خاص کر چې کوم دي که نه ځکه چې خشکي پکې راشي بیا ویښته غورځېږي نو دغه شان زموږ ډېر خلک چې کوم تیل نه لګي په سر کې دغه مسله هم شوه. بل په دې کې د خوراک هم ډېر غټ اثر دی. زموږ خوراکونه چې کوم دي هغه ټول یخ خوراکونه دي زیاتر
او پدې کې چې د کوم خلکو مطلب لکه ریشي بلغمي وته یا زکام نزله وته کېږي هغه تم د ویښتو بیماری زیاتې کېږي بل هارمونز هم پدې کې اثر لري بالکل چې هارمونز کله امبیلنس شي دا غي د وجم کېږي د سوري نجمه سوري جی نجمه هلو جی سماور کنا جی نو هغه زما په دې مخ د درې یو افسوس چې سر پیرو وته د مسکین ډیر صفا و او څه چې سر وته څه وته کیږي ښه ډاکټر څه تاسو پته نه کوي خدار ته وای تاسو په خاندان کې د تاسو سسټر ته یا مدر ته نور تم لګا دا مسله وکنه صرف تاسو نه جی زمونږ چا ته دا مسله نشته زمونږ ټول دار چا ټول سکین صفا دیو صحیح تاسو په سکین باندې سن بلاک لګوي نه جی زه په فارمولا کوم ته کې هغه په لګوما او تاسو نور ته ایکسپوژر څومره وي نور ته څونه کې نه څونه کار کوي او جی عزت ما کینم زما په مخ کې سری راوځي څنګه چې نور ته نه کېږم زما په مخ نه راوځي دا سور زرا منتبه لګیدل ونور ته کېنا سم زما په مخ ټول کې سری راوځي د دې د وجه ما رم کیږي بیره ته چاول چې وګړه کنه وګ استعمال کدي سره برداشت کی وګ څنګه استعمال کا وګ خوراک کې استعمال کا وګ و لگاوا نه جی و لگاوا پس استعمال و لگاوا ها او مای ګاډ نه ډاکټر سے بس تاسو له جواب درې کی ټیک شو نجمه خبره ته کوم جی پلیز باجی لږ زما دی سره خبرې وکړه ایمان کنه دا وایي چې زه سره خبرې کوم جی پلیز آو ایمان ولی ایمان خبرې وکړه هلو هلو ہے ایمان څنګه یې خایم ته څنګه زم خیمه ایمان یخني شته څومره ډیره ایمان ته سکول ته ځې پیسې کې پروګرام دی ګورم ډېر روان دی سویټ ډېره زیاته مننه ایمان تھینک یو ډېره مننه وی چاره ته وی چې تیر سړی دی نو اوګه په مخ ولګوه اچھا داسې ده کنه چې څرنګه دی ویل چې د تاسو مخکې ما ویل چې تیر سره چې کوم ډېر وجوهات دي څه دي کې مین وجوهات چې کوم دی لکه په میل نه په فیمیل کې ډېر زیات وي ٹھیک شو فیمیل کې اکثره د هارمونل د وجه نه چې کوم دی هارمونل چینجز د وجه نه یا پریګننسي د وجه نه چې کوم دی په مخ باندې دا راځي په دویم کاس تاسو ما څرنګه ویل چې دی کې د سن ایکسپوژر دی تاسو نور ته ډېر زیات کې نه سن بلاک نه لګوي نو تاسو به ډېر زیات د دې شي نه افیکټ کیږي ٹھیک ده چونکې د اغي سن ایکسپوژر ډېر دی او دغه شانتي فیمیل هم ده نو دا سن بلاک هم وغیرہ نه لګي د سکین پروټیکشن نه کوي نو د هغې وجه نه چې کوم دی د تیر سړي راغلی دي ٹھیک شو نو اصل کې د کم خلک مختلف ټوټکې استعمالوي مختلف ریمیډیز چې کوم دی په کور کې هغې استعمالوي څوک وایي چې دې باندې موږ که خیال مو کړی د اپل سیډر سرکه چې کوم ده هغې کې چې کوم دی عمره واټر واچ هغه په سکین باندې ولګو څوک وایي ویټامین ای پې لګو څوک وایي دغه شانتې لیمبو پې لګو نو هغه چې هغې وجه نه چې کوم دی بیا بعد کې هغه لایټن شي نو مختلف خلک چې کوم دی لکه ډفرنٹ ایکسپیرینس په دې شي باندې کوي خو چونکې موږ ډاکټران د دې لپاره زموږ مین 3 ټریټمنټس دي یو خدا دا چې یاره موږ د دې ټاپیکل کریمز وغیرہ دا ورته دغه کوو ټیک شو دی نه اوس دې تاسو چې دی دا وګو لګي کو نه لګي اوس اوګه خو حکیم صاحب ناس دا خو ورته بهتره اغي وي ځکه چې سکین ډیر ډېر سنسټیو دی او اوګه ډیره زیاته تیز ده بالکل تیز ده خو اوس داسې دا کنه چې مختلف خلکو مختلف ایکسپیرینس وي څنګه چې تاسو ما ویل چې مختلف خلک چې کوم دی خپل ریمیډیز خپل ټرای کوي نو هغه چې کوم دی سکین باندې دغه کوي ٹھیک شو خو که چونکې زمونږ ټریټمنټ تاسو اخلئ زمونږ ټریټمنټ بیا مختلف دی ٹھیک شو هغه کې کوم دی کریمونه راځي هغه کې به کیمیکل پیلینګز راځي چې کوم سکین نه وتراوي بر سکین چې کوم دی هغه سره هغه کیږي به دې کې چې کوم لیزر تھراپي راځي موږ لیزر باندې ټریټمنټ کوو نو مختلف دغه ټریټمنټ دي زموږ سره ٹھیک شو بیا موږ هغې ته ګورو چې یاره دا دې کې ډرمل وي او اپیډرمل وي اپیډرمل دا وي چې یاره بالکل لایټ وي په سکین باندې بره پروت وي او بل ډرمل چې کوم دی هغه بیا ډېر زیات ډیپ وي هغه بیا ډېر اسانۍ سره نه ځي او بیا سره ډېر زیات تنګ وي دې کې به کلونه لګي اوکې زه به نجمه بي تاسو ته یم چې بالکل په مخ باندې دا دغه ونه لګي څه شی دی اوګه بالکل ونه لګي څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې نور ته کینې افکورس چې ته به زما ته به زه انسان ډېر زیات وي چې زه هیټر ته کینم یا زه انور ته کینم نو بالکل کینې ویټامین ډي هم ښه ده سړی انور ته کینې فایده لري
او کوشش کوي چې تاسو سن بلاک ولګوي صحیح ده. نو چونکې د کلایمټ کرایسس د وجې نه اوس د نور هغه تیزوالی چې د ډېر زیات دی نو تاسو 30% نه تاسو 50% نو بلکې زه خو چې کوم دی نو 100% چې کوم دی سن بلاک چې کوم دی پرسنټ نو هغه زه لګوم نو تاسو هغه لګوي که تاسو سکین ډېر سینسټیو دی چې څنګه تاسو نور ته کښېنئ تاسو تیز سری راشي صحیح ده. دا ډېر امپورټنټ دی چې تاسو سن بلاک خامخا لګوئ اوږه ونه لګوئ. او حکیم صاحب پلیز تاسو خپله خبره کمپلیټ کړئ. تاسو وی چې د هارمونز د وجې نه هم چې دی نو د ویښتو پرابلم کېږي د کومو خلکو نزلۍ یا ریشه وي یا زکام او داسې څیزونه د هغې ته هم د ویښتو زیاته مسله کوم خلک چې آیلینګ نه کوي ویښتو کې هغې ته هم ډېره مسله د ویښتو بالکل. او د معدې مسلې سره هم کېږي. اصل کې دا شل چې زموږ خلک زیاتره یخ خوراکونو کې یخ اوبو کولډ ډرنک دا څیزونه دا ډېرې بیمارۍ جوړي. نو خاص کر د ویښتو کې هم دا ډېر غټ دا اثر غورځي ځکه چې زموږ معده او هر څیز یخ شي که نه جسم یخ شي زموږ دا ویښته چې کوم توروالی د دې کېږي که نه چې لکه تر ډېر وخته پورې دا توري دا کېږي د جګر د حرارت د وجې. موږ یخو خوراکونو سره یخ اوبو سره د جګر او حرارت کم کو چې هغه کم شو نو بیا زموږ ویښته زر سپینېږي. تاسو به کتلي نن سبا ټول ماشومان چې کوم دي هغې ویښته سپین دي هغې ویښته سپینېږي په ینګ ایج کې ویښته سپینېږي په ینګ ایج کې ویښته غورځېږي چې وګورئ نو بس هغې ته ډېرې مسلې. حالانکې تاسو که پخواني مشران وکتلو نو د هغې ویښته ته ډېر عمره پورې هغه توري زما ماشاءالله زما د مور ویښته هم اوسه پورې تور دي زمونږ یا خدای پاک د وبخښي اوس وفات شوې ده هغه ویښته اوسه پورې تور دا ولې د دې وجې چې تیل لګي. تاسو زما خبر وکړل آیلینګ په ویښتو کې بالکل نشته او که مونږ آیلینګ شروع کړو نو زموږ ویښتو کې به خشکیم دي او موږ به د ویښتو د ډېرو بیمارونو انشاءالله چې په امان یو. صحیح ده. ډاکټر صاحب تاسو طرف ته راځم دا راته وایي چې په دې مخ باندې غیر ضروري ویښته چې کم دي که نه موږ چې مخ خبر د دې عوامل څه دي په مخ باندې ویښته ولې راځي د ځینو خلکو نه وي ځینو خلکو ویښته نه وي خو وروسته بیا په مخ باندې راتلل شروع شي. اچھا د دې مین دوه کازز خو داسې دي که نه چېرې یو انډروجینیټک دی انډروجینیک او بل چې کوم نان انډروجینیک دی. انډروجینیک موږ هغه ته وایو چېرې د هارمونز د وجې نه ځینې زنانه تاسو ته پته ده چېرې یو کامن ډیزیز دی PCOS ورته وایي ټیک شوه نو دا څه شی دی؟ دا یو زنانه بیماری د په کم کې چې د هغې اووریز دي که نه هغه اوور پروډکشن کوي د هارمونز صحیح ده او هغې کې چې کوم دی وړې وړې تیلې جوړېږي نو هغې وجې نه چې کوم دی هغه هارمونز چې کوم دی زموږ ټیسټسټرون هارمون چې کوم ورته وایي هغه اوور سیکریشن کېږي د هغې نو چونکې هغه مردانه هارمونز دي د هغې مقدار په جسم کې زیات شي نو بیا چې کوم دی هغه عوامل داسې چې د هغې ویښته روزي. بیا داسې خوراکونه زموږ دي څنګه چې تاسو ما وویل مخکې چې زموږ خوراک ټول فارمي خوراک دی آرټیفیشل خوراک دی فارمي خوراک دی. اوس که مونږ فار ایگزامپل انډا خوله فارمي ده چکن فارمي دی فش فارمي دی لکه شانتې ایون سبزیانې چې کوم دی فارمي دي نو هر یو شی زموږ چې کوم دی فارمي دی او بیا هغې علاوه چې کوم دی مونږ جنک فوډز مونږ څومره فیټي فوډز چې کوم دي دا شی نه استعمالو او ګرم خوراکونه د دې وجې نه چې کوم دی بل مین کاز د دې معده ده. تاسو څنګه خیال کړی چې معده وړه چې کوم دی تک سپین فاین اټچ ورته وي نو هغه وجې نه چې کوم دی هغه استعمال زیات دی. اوس په برګرز کې چې کوم دی هغه استعمالیږي د شورما کې هغې استعمال دی صحیح ده پیزا کې د هغې استعمال دی نو د هغې استعمال زیات وجوهات نه چې کوم دی زنانو کې که تاسو خیال کړي تاسو سره بیا علاج څه دی؟ د علاج چې کوم دی یو خو کریمز دي څه داسې کریمز دي چې هغه مونږ هغه اپلای کړو هغې سره چې کوم دی لږ دا لایټن شي هغه کم د هیر چې کوم دی لاندې پروډکشن کېږي که نه گروت هغه چې کوم دی مونږ انهیبیټ کړو سلو ډاون کړو ټیک ده. دویم چې کوم دی د پرمننټ علاج چې کوم دی دغه دی لیزر دی ټیک ده. نو زه اکثر خپل پیشنټس ته خپل ډاکټرس ته زه هغې ته دا ریکمنډ کوم چې آلویز ټریټ د کاز. تاسو چې کوم دی کم مسله ده که نه کم مسلې نه چې کوم دی دا ویښته جوړېږي هغه مسله فاسټ چې کوم دی حل کړئ ځکه که چېرته تاسو مسله حل نه کړئ تاسو به دلته لیزر هم کوئ دلته به تاسو شیوینګ هم کوئ تاسو به تھریډینګ هم کوئ ایون کریمز هم پرې لګوئ خو دا ده چې هغه بیا بار بار چې کوم دی هغه کېږي. ځینې اکثره تاسو خیال کړي ځینې خلک وایي چې ما دا فنا کریم پرېښودل نو هغې وجې نه چې کوم دی زما ویښته برابر شو ټیک شو ختم شو. دغه شانتې مختلف کریمونه دي هغې وجوهات نه چې کوم دی ویښته روزي نو موږ ورته وایو چې تاسو به غیر ضروري سټیرویډل کریم وغیره دا شي چې کوم دی په سکین باندې نه لګوئ نو دا وجوهات دي چې د هغې وجې نه زموږ په سکین باندې ویښته روزي. یو ډیر زیات غټ یو ټاپک موږ نه پاتې شو هغه به انشاءالله روان پروګرامونو کې موږ ډسکس کوو. ثینک یو ویری مچ جی لیدونکو یو ورکو ټشانې بریک کلو واپس راستانه کیږو.
जी वेलकम बैक टू پخیر پښتونخوا لیدونکو یو ځلې بیا ستړي مشي پخیر پښتونخوا ته. حکیم صاحب ما سره ناست موږ د ویښتو په مسلو باندې هغې سره خبرې کوو. حکیم صاحب دا وایي چې یو خو د ویښتو غورځېدل ویښتو کې خشکي کېدل صحیح ده ویښته سپینېدل او دا ټول چې کوم دی هارمونز دې کې هم کېدلی شي په دې کې زموږ خوراک دا ډیلی چې کوم لایف سټایل زموږ د خوراک چې کوم دی هغه په دې کې شامل دی. دا راته وایي چې اکثره په ژمي کې که نه ویښته زیاتره خشکي وي ډینډرف وي په هغې کې که نه دا راته ووایي. او بله خبره دا ده چې څنګه تاسو مخکې وویله چې په ډېر کم عمر کې ویښته سپینېږي نو زموږ فیملی کې داسې ده نو موږ له زړه په دې باندې تسلي کړې چې دا زموږ د مور طرف نه دی. نو مور طرف نه دی نو مطلب زموږ په 14 کالو کې یا 15-14 کالو زموږ ویښته چې کم دی پر عادي خواته سپینېدل شروع شي صحیح ده. نو اوس دا راته وایي چې هغې کې چې زما کوم نور خویندې موږ ته نزلې والا پرابلم دی نه څه بل داسې هیلث ایشو نشته دی خو زموږ ویښته سپینېږي هغه دا ویل کېږي چې دا جنیټیک دی ځکه چې زموږ امي طرف نه ټول ویښته چې دی زر سپینېږي یا پلار طرف نه سپینېږي نو دا ځکه دا یو داسې کېږي. آیا که د چا داسې وي لکه زموږ باندې خانداني دا یو پرابلم لري نو آیا د هغې هم علاج کېدلی شي؟ بالکل میم د هغې هم کېدی شي او که دا بېشکه جینیټک هم وي که نه او په دې کې حکیم صاحب تاسو خبره شروع کړئ ولته کال راشي. کال راشي. جی السلام علیکم عطا محمد. وعلیکم السلام. جی عطا صاحب څنګه تاسو ښه صحت ښه دی؟ جی خیریت دی د خدای فضل دی شکر دی ستاسو حال دی څه ټیک دی؟ الله کرم دی. جی پروګرام تم کال کړی دی جی څه به ویل غواړئ؟ جی پروګرام ګورم بس نور څه نه غواړم خپل حاضري مې لګوله پون مې وکړو ډېره زیاته مننه. جی حکیم صاحب او ډاکټر صاحب سره یو سوال دی. ډاکټر صاحب خو لاړو حکیم صاحب ناست دی. حکیم صاحب سره به رابطه خبره وکړو پلیز ما دا سوال زموږ ځینې ملګري دي کوم چې رنګ لګوي ویښته دپاره سر ویښته دپاره یا ژیرې دپاره بیا د هغه څه الرجي سي بیا د هغه سترګې هم اوښکې کوي کله سکین خارج کوي نو د دې دپاره له رنګ سره یو شی استعمال کړي څه مشوره دی دغه؟ صحیح ده. یو دا شو بل زه اوس تاسو نه پوښتنه کوم هغه پوښتنه دا رسېږي کوټه کې واوره سوې ده که نه ده سوې؟ کوټه کې فل باران دی سهار 4 غنټې پر لپسې باران وشو جی کان مې تر دې زیارت او په غرو باندې فل واوره د لارې بند دي او کوټه ښار کې خالی باران دی واوره نه ده سوې؟ خالی باران دی کوټه ښار کې باران دی کلا سفلا ښار کې باران دی صحیح. او ډېره کان مې تر دې کې لارې بند ده بالکل 15 انچه واوره سوې د کار شروع دی. ډېره مننه تاسو دې سوال جواب دې تپوس وکړه چې د بعضې خلک هغې کلر استعمالوي په ویښتو باندې یا په ګیره کې نو هغې نه بیا الرجي وشي ورته یا اکثر خارښ وکړي یا دانې داسې راخېږي نو دا خو لازمي خبره چې اوس کیمیکل والے څیزونه دې استعمالوي نو هغې سره خو بیا دا څیزونه راځي. د دې وجې زما مشوره دا ده چې که چېرې په کور کې څوک د ویښتو دپاره یو تاسو بل هم خبره وکړله چې جینیټک نو جینیټک هم دا مسلې کېدی شي خو دا آب و هوا سره هم کېدی شي بعضې ځایونه داسې چې هغه ځایونه یخي هغه یخي او سکین ډرای دی نو هغې خو داسې نشته چې د رنګ سره ګډ کړي او بیا هغه الرجي ونشي دی داسې نه داسې نشته دی په دغه زه به خپل یو دغه چې ښه کمپني والا ښه برانډ والا رنګ یوز کوي کلر نو هغه به لږ هیلپ وکړي بالکل هغې کې لا بیا مې او که چېرې ځان له خبر ته ورته مه وکړه چې خپل کور کې آیل او شیمپو تیارېدی شي ښه په اسانه طریقې باندې که نه به زه اوس اسانه طریقه خو بالکل نه زه اکثر ویښتو باندې تجربې کوم کله پې ماسته لګوم کله پې دا ګلیسرین دی او پته نشته کوچ دی او شات دی او څه شي دی یو شی مربا غوندې جوړه کړم په سر هغه بیا د سر به هغه جوړول سر کې لګول او بیا وینځل زه تاسو له راځم هغه خپلې خبرې له چې آیا کوم ویښته چې د جنیټیک دي یا د خاندان طرف نه چې سپینېږي یا کوم ډینډرف دی د هغې علاج راته ووایه. له هغې لپاره داسې نه چې دا تیل دی که نه او دا شیمپو دی دا ما تاسو راولم دا تاسو به استعمال هم کوئ او بل د دې طریقې څخه هم لکه اسانه طریقه داسې خلک دی چې د چا بې وخته ویښته سپینېږي یا مطلب هغه غورځېږي خشکي پکې نو آیلینګ یو خو پکار چې شړشمو تیل د ټولو نه زبردست تیل د شړشمو تیل زموږ مشران هم که تاسو خیال کړي که نه د هغې د شړشمو تیل وړولی لګي زمونږ چاچی د په کلي کې الله پاک دې خوشحاله ساتي زما کلم چې مونږ لړ شو زمونږ ماشومان لړ شو ماشاءالله بچي مې لوی دي
هغه ته راشه خانه چې سر د لغوړ کما اکینی او دا وخته ولا خخ کول د شړشم په تیلو باندې خ جوخ جوخ ولا هغه غوړ کینو دا هغه وخته ماشاءالله ټیکی یو بل خبر دا چې د شړشم تیل بعض خلک داسې لګي چې په تالو باندې لګي په تالو باندې نه لري پکارم دا د ګوتو په سرونو باندې او بیا دا طریقه را دی د ویختو په جړو ته چې دا ورسي دا بعض خلک ته تلی وته ونیسي بس بیا مګي دا چې کوم ویخته پکې پاتې په سر کې هغه ته موزي نو دانی پکار کنه که دا بالکل په صحیح طریقه باندې کول پکار دی خپل ماشومان له لازمي چې کوم چې دا ویختو دا سر غوړي تا تمہاره خپل چاچی خبر وکړه کنه بس نه ما درایات چې موږ دا تجربه ډیری کړې دي بس موږ چې سونه سخت تلې پر مګي سونه سخت ویخته راکاږي دا ډیر ښه مساج دی نو بس هغه سره ویخته خراب شو تاسو که خیال کړی کنه بعضی خلکو ویخته تاسو ورځي چې اسه پیدا سي لاس وي نو ورځيږي بعضی خلک داسې چې کله منګزه کی نو پاغه کې ورځيږي بعضی خلک داسې چې کله لامبي او په سر باندې شیمپو یا سوله کې کنه نو چې هغه داسې اومږي نو کې دا مختلف د دې سټیجز دي لاست منټ ته علاج راته وخه علاج د دې لپاره آملا ریټا سیکاکای او د نکریزو پانی دا سلور ول سيزونه به برابر وزن واخلي او د دې چې ارسومره دی وزني د دې درې سیدو شړشمو تیلو کې دا اوس وځي په کم اور باندې بیا چاڼ کې زبردست هیرایل دی او کچر شیمپو ته جوړي او مدک سيزونه آملا ریټا سیکاکای د نکریزو پانی سلور سيزونه برابر وزن او د دې 3 ګونه د دې درې زیات چې کوم د ګلیسرینو کې ودا ملاو کی ګلیسرین کې ادابه معمولی ګرم کې او هفته بعد بیا پدې کې لغونه کې شیمپو بیس ملاو کې زګ جوړي بهترین شیمپو بهترین آیل د دنیا بهترین تاسو مال راوړي دم دا بالکل دا دغه خو لکه موږ نور سيزونه مچولې دي ولکه دا خو تاسو کور کې وشته کور کې لکه چې څوک دا استعمال تاسو د شیمپو کې سره د شیمپو کې هډې سيزونه دي دا چې کوم دا بالکل هر بده کې همغه بادام پکې مچو بالچر پکې مچو مونکا پکې مشوي دا هغه ایکسترا کچول لري کنه لکه دغه ډېر مغزيات دي اوکې مغزيات دي پکې دا شیمپو او دا چې کوم دا آیل چې کوم دي او دا بالکل لکه دا د کې د خوشبو د پارم کیمیکل نشته هفته کې سو ظلم غدي باندې دا روزانه په کولې شي ز خپل دا استعمالوم زموږ پکور کې دا شیمپو استعمالېږي اور آیل تاسو څه سجست کوي چې هفته کې سو ظلم باندې آیل خو کچرتا سو روزانه لګول شنو خیر کې روزانه نه نو کوم څه هفته کې 2-3 پرې او طریقې مته چې پتلی باندې لګاوي 2 ځله ډیری 2 ځله ډیر شي دي سماله پاره پتلی باندې په ګوتو د ګوتو په سرونو باندې د وختو په جوړ نه زه خدا سي کوم ګوره دا سلاره وختو کیو باسه لګا دا ابه د داسي داسي دغه صحیح دی کنه بالکل چې د وختو جوړو د الرجی نو دې سره ان شاء الله چې یو خوشکی بني ها وخته چې کوم سپینیږي یا سپین شي نو اغه کوم چې سپین شي وي نه خو واپس نشي راتلی شي د وخت نه مخکې کې د چا وخت سپین شوی او د وخت نه مخکې کې وخت غورځېدلی واپس راځي او زموږ په تجربه کې باکره موږ سره راغلی کوم څه تاسو چې کوم دواخانه د تاسو چې کوم ځای کې نه کې کوم ځای کې دا په التوحید پلازا مومن خان دواخانه ما ته والد سے پوند چې مومن خان دواخانه التوحید پلازا لترال روډ د کندپول نشدا سي راځي چکچازا سایډ ته دغه د کې او کندا ډاک بلال ټاون وته وی شاته زما کورم دی او دواخانه مم ده او د اسلام آباد ایریا کې راځي کندپول یو خوا پینډه زبردي باندې روان پروګرام کې زموږ هر څه ټاپک کې خو زه به ځل بیا په دې خبره کوم چې کوم وخت الریډي سپین دي نو او څنګه توريږي بل خبردار چې نن سبا خو ډیر ټریټمنټ راوتی جی وختو کې هغه ډیر پینفول دغه دی ضرورت نشته پی آر پی وته وي ما خیال هغه دی او یو بلم دی کنه او وخت چې لګي هیر ترانسپلانت کې دا نو آیا که تاسو وایي چې د شیمپو یا تاسو د ویانو د لاري د علاج کې دي دا خو خبره پدې ان شاء الله بیا روان پروګرام کې خبرې کوو ثانک یو ویری مچ حکیم صاحب ډیره زیاته مننه ان شاء الله ثانک یو ویری مچ ډیره زیاته مننه او جی لیدونکو ان شاء الله که جون خیری سبا بیا تاسو سره ملاقات کیږي په الله مسپارم ته الله پامان